نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. تیر شوه نشیز موږ د روزې هغه مسایل مبارک یو چې کوم سره روزه ماتېدله هغه تفصیل سره بیان وشو. نننې نشیز موږ هغه مسایل مبارک دی چې کوم سره روزه نه ماتېږي. ټولونه اولنې که کوم انسان هیر شول هغه سو خړل یا سی وسکل نو هغه انسان روزه نه ماتېږي. دا غرنګ انسان پسترګه کې دوايي واچوله یا پسترګو کې رانجه ولګول یا په غوږ کې وبلاړي نو هغه انسان روزه نه ماتېږي. دا غرنګ انسان د وجود کم حصے نه اخته واړکلل نکونه واړکلل وجود باندې تیل ولګول ضرورت نه بغیر ولمبل دې ټول صورت کې انسان روزه نه ماتېږي. روزه په حالت کې مسواک کول سره روزه نه ماتېږي. دا غرنګي روزه په حالت کې یو انسان چاله اینه ور کوي اور هغه اینی ضرورت یې هغه ته نو هم اینه ور کول شي هغه سره روزه نه ماتېږي. روزه حالت کې یو انسان سپېما را ماته شوله اور هغه نه اینه را روانه و یا دا غرنګي وجود کوم بل بدن د کوم حصے نه اینه را روانه و نو هغه سره روزه نه ماتېږي. روزه په حالت کې حجامه لګول دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو طریقه ده سنت د علاج دین اینه وزي دې کوم روزه نه ماتېږي چې حجامه ولګول. عطر خوشبو لګول پرفیوم دې سره روزه نه ماتېږي. یو انسان بیمار شو اور هغه انجیکشن ستنه یعنی ټیکه ولګوله یا د غرنګي ډراپ وروخه جوزان ته کپاغه په غوخه کې ولګاو یا په رک کې ولګاوله نو دې دوانو صورتو کې انسان روزه نه ماتېږي. انسان باندې په خپل باقی ولګېدلې او کاغه ډکه خلوي کې کم خلوي نو هغه سره روزه نه ماتېږي. ها هغه باقی ډکه خلې ته رال او به د بیت قصنه تیر کړل نو به روزه ماتېږي. یو انسان اٹکه وکو او اٹکی اثرات چې د حلق ترال اور حلق نه غلطی سره بیت استلال اراده نه بغیر نو هغه سره روزه نه ماتېږي. دا غرنګ بلغم خلیته نور اغلی حلقه پوری او حلق نه بیت کتلال نو هغه سره روزه نه ماتېږي. یو انسان باندې او 10 وختو نو هغه سره روزه نه ماتېږي. انسان په غاښ درد دی او روزه حالت کې هغه غاښ وېستو هغه سره روزه نه ماتېږي. ها اینه چې کوم خله کې چې اینه جمع شوله هغه اینه به بار توکي. دغه انسان خله اینه شوله اور هغه اینه چې دی لاړو نه کم وا لاړې ډېرې وي نو هغه انسان کم لاړې تیرې کړي نو هغه سره روزه نه ماتېږي. یو زنانه ده او کاله کې هغه ورکوټه ماشوم له شوده ور کوي نو هغه زنانه شوده ور کول سره زنانه روزه نه ماتېږي. نو دا د دې مسایلو نو ان شاء الله راتلون شیس کې مزید هم د دې روزه متعلق مسائل بیان کیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.